زما عزتمندو نن سبا هر یو مسلمان په دې مشکل کې دی او په دې پریشانۍ کې دی چې په ما باندې چا سحر یا جادو کړی دی او دا یقین نن سبا په دې وجه نه د خلکو راغلی دی چې که رور دی یا ملګری دی هر یو کس کینه بعض کې دومره زیات شوی دی چې هر قسمه تکلیف رسولو کې خپل رور باندې سرپه نه کوي، خپل دوست باندې سرپه نه کوي، بلکې هر یو کس په دې کې کوشش کې دی چې زه د خپل خپلوان یا خپل رور دا دوست زه رالاندې کړم او زه بره شم. د دې د وجې نه په کورونو کې زنانه یو بل پسې لګېدي دي، سحر جادو کوي، په یو بل باندې کوړې کوي، په یو بل باندې داسې دمونه کوي چې د هغې د وجې نه په کور کې مشکلات راشي، په ښځه خاوند کې خفګان راشي او په هر کور کې جنګ جګړې جوړې شي. نو بیا هر یو کس ذهني دا بیمار شوی دی که هغه باندې لږه پریشاني راشي نو هغه وایي په ما باندې چا کوړې کړي دي، په ما باندې چا جادو کړی دی، په ما باندې چا دمونه کړي دي. زما عزتمندو د دې ختمولو دپاره د سحر جادو کوډې د دې ختمولو دپاره مونږ ته په قرآن او په حدیثو مبارکو کې د دې حل شته دی او سحر جادو دا حق دی ځکه چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې شوی دی، اثر یې کړی دی. خو بیا الله پاک د دې حل مرولیږلو، د دې علاج مرولیږلو او مونږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې د هغې علاج وښودلو. نو که څوک داسې وي چې په ما باندې سحر یا جادو چا کړی دی او خفګان وي نو د هغې دپاره ډېر آسان عمل او داسې عمل چې هغه ماشوم هم کولی شي، داسې عمل دی چې هغې زنانه هم کولی شي، نارینه هم کولی شي، بل چا ته عامل ته یا نور دمونو پسې ګرځېدلو څه ضرورت نشته. ښه آسان دی او دا هر سړی یا زنانه او پکار ده چې هر مسلمان دا عمل کوي نو دوی به د بیمارو نه، د سحر جادو نه، د غمونو نه، د پریشانو نه، مصیبتونو نه دی به الله پاک محفوظ ساتي، د ده به حفاظت کیږي. د سحر او ماښام لمونځ نه پس، سحر لمانځه نه پس او ماښام لمانځه نه پس 3 ځله درود شریف، بیا یو ځل آیات کرسی او بیا سورة الکافرون یو ځله، 3 ځله سورة اخلاص او 3 ځله سورة فلق او 3 ځله سورة الناس او بیا 3 ځل درود شریف. دا دی اوی او بیا دی په دې خپلو لاسونو تلو باندې دم دی او په ټول بدن باندې دی راکاږي. دا عمل چې څوک کوي نو انشاءالله د باندې نه سحر اثر کوي، نه پې جادو اثر کوي، نه پې کوډې اثر کوي، هیڅ شی به پې اثر نه کوي. الله پاک به د دې شیزونو نه په امان او امان کې ساتي. بیا درته وایم 3 ځله درود شریف دی، بیا یو ځل آیت کرسی ده، بیا سورة الکافرون دی یو ځل، 3 ځله سورة اخلاص دی، 3 ځله سورة فلق دی، 3 ځله سورة الناس دی او په اخره کې بیا درود شریف. په اول او اخره کې 3 ځل درود شریف دی. بیا به په خپلو لاسونو باندې دم کوي او په خپل په ټول بدن باندې به راکاږئ. الله پاک به ستاسو د سحر، د جادو او داسې دا کوډې دم درود چې څومره در باندې خلک کوي د هغې نه بدله الله پاک حفاظت